نو یو ځل بیا خلاصه کله به خبره له نبی او له الله په یقین سره ثابته او دا به هم په یقین سره ثابته چې دا شی کوي لکه لمونځ یا روزه په دې کې اختلاف نشته او دا ګڼ علما پر متفق وي چې دا خبره دغسې د امامان هم پر متفق کله به د الله او د الله له رسوله خبره په یقین ثابته نه وي او دا به هم یقیني نه وي چې دا شی کوي د دې مثال لکه دغه دی یو ضعیف روایت چې په نانځه کې لاسونه لوړ تړل یا لاندې تړل نو په دې کې علما اختلاف هم کولی شي او تحقیق هم کولی شي هر عالم د خپل تحقیق هر امام د خپل تحقیق هر امام د خپل دلایلو پر بنیاد باندې هغه مسله بیانولی شي او ښودلی شي د خلکو تر مخ دریم قطعي ثبوت دا معنا چې دا خبره به د الله او د الله له رسوله څخه په یقین سره ثابته وي خو دا به کې به اختلاف وي چې له دا ټکي څخه له دا شي څخه مراد کم یو شی دی یعنی دا به هم کیدای شي چې د پاکۍ معنی به ورکوي دا هم کیدای شي د ګندګۍ معنی به ورکوي نو په دې کې به هر عالم د خپلو دلایلو پر بنیاد او د خپلې تجربې پر بنیاد امامان اجتهاد کوي کوشش به کوي او اختلاف کولی شي نو دا یقیني نه وي چې دا شی دی نه دا ملا پر دا باندې په یقین سره خبره کولی شي چې دا پاکي مراده او نه دا ملا په یقین سره کیدای په یقین کوي د خپل بنیاد پر یقین کې چې زما یقین دا دی دا شی کوي دا بل ته هم گنجایش ته دا وایسته لکه اوس د امام شافعي او د امام صاحب رحمت الله علیه ذکر څه درته وکړ نو دواړه امامان په دې کې اختلاف لري کله وار به دا شی له پیغمبر له نبی په یقیني طور باندې ثابت نه وي خو دا شی چې کوم بیان شوی وي دا به یقیني وي چې دا شی له روایت څخه دا شی مراد لکه انما الاعمال بالنیات د عملو دار و مدار په نیت باندې ولده روایت څخه نیت خو ثابت سو چې هر کار د پاره نیت صحیح کول پکار دي دا خبره نه ثابتاږي چې عقیده به هم دغه نمونه ساتي یعنی په دا کې د اختلاف گنجائش نشته په دې کې اختلاف کولای شي د کې اختلاف گنجائش تا په دې کې بیا د اختلاف گنجائش کېدای شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته